फिक्र के फुकाहा और फतावा इस बात पर मुत्तफिक है कि जब इद्दत केस में इख्तिलाफ आ जाए तो कौल औरत का मोतबर है। बुशरा बीबी वाज़ेह कह चुकी है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी, मैं इद्दत पूरी करके निकली। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने उसके 5-6 बल्कि शायद 7 फिर खान साहब के साथ निकाह हुआ है। लिहाजा शरीयत ने बुशरा बीबी को जो हक दिया है ये हक कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर कोई जानते हुए भी इद्दत के दौरान निकाह करे तो शरीयत में हुक्म यह है कि वो निकाह बातिल है, इद्दत के बाद दोबारा निकाह करेगा। और ऐसा करना गुनाह कबीरा है, जिसका हुक्म है कि वो तौबा करे और इस्तिग़फ़ार करे। शरीयत ने कोई सजा नहीं रखी, न कोई हद कायम की है, तो फिर खान साहब और बुशरा बीबी को इतनी बड़ी सजा कहाँ से आई? سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې. ستاسو ورور ریاض احمد سټار سره د دغې مهمې مسلې حاضر یم. امید دی چې په دغه مسله او اهمه مسله کومه چې اسلامي نقطه نظر سره هر چاته واضحه ده، خو د بده مرغه په ملک محترم پاکستان کې دغه اسلامي چې کومه مسله ده او اسلامي قانون چې د هغې د قرآن او د شریعت نه واضحه دی، د بده مرغه ډیر په بخښنه سره وایم چې دغه مسله په پاکستان کې د سیاسي مقاصدو دپاره استعمالیږي او سیاسي مقاصد د دغې سره وابسته دي. ځکه چې څرنګه واضحه ده د مولانا صاحب دغه چې کوم پوینټس تاسو واورېدل چې شریعت څه وایي او زمونږ عدالتي نظام په دغې اړه څه قسمه فیصله ورکړې ده. ډېر زیاته واضحه ده، د شک او ابهام څه ګنجایش پکې نشته دی، لیکن د بده مرغه د دغه فیصلې تر اوسه پورې صحیح وضاحت ونه کړی شو. دې نه علاوه نور سیاسي چې کوم مولیان دي، سپیشلی مولانا فضل الرحمن، ولې په دغه اړه باندې سیاسي چې کوم بیان دی یا سیاسي وضاحت دی هغه نه ورکوي، ځکه چې دا د هغه دینی او مذهبي فریضه ده چې په صحیح طریقې سره د دې وضاحت